هغه ملاته ملګری وي یو ملګری د بل په درد باندې دردمن کیږي یو ملګری د بل په غم باندې غمجن کیږي یو ملګری د بل په خوشحالۍ باندې خوشحالېږي یو ملګری د بل په تکلیف باندې په تکلیف کیږي او دا خو د هغه بغض مجموعه دا دی چې یو ملګری په تکلیف شو نو بل ورته خوشحاله شي چې یاره زموږ یې نه منل او قرآن کریم په دې باندې دی چې منافقانو به صحابو ته او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته همداسې ویلو چې زموږ پالیسي اختیار نه کړه پرېږده چې همداسې کړېږي پرېږده چې همداسې په تکلیف باندې دا د منافقانو رویه ده مسلمان هغه که هر ځای کې وي د مغرب مسلمان دی او ته د مشرق مسلمان دی په شان ته د یو جزي دی او د بعضې د بعضو لره مضبوطونکي دي بعضې د بعضو ملاتړ دي بعضې د بعضو ملګري دي بعضې د بعضو په غم باندې غمجن کېږي په تکلیف باندې تکلیف کېږي او په خوشحالۍ باندې خوشحالېږي زما عزتمندو اشاعت توحید و سنت خالص یو د توحید او د سنت د اشاعت دپاره جوړ شوی جماعت دی دا حادثاتي او اتفاقي جماعت نه دی دا یو داسې د فکر مجموعه ده چې هغه مشرانو یو سوچ یو فکر او هغه فکر نه بعد یو سوچ نه بعد یو تکلیف نه بعد او د هغه تکالیفو د تېرې شو نه هغه بیا وروستو راغونډ شوی هغه مجموعه دا ده او د هغې نن دا ثمرات دي په دې باندې مشرانو محنت کړی دی قربانیان یې ورکړي دي په دې باندې مشرانو خپل وینې توی کړي دي نن د هغې د هغه وینو ثمرات موږ او تاسو وینو او دا زموږ او ستاسو باغ دی او موږ او تاسو په دې باغ کې موږ چې زیات محنت وکړو نو الحمدلله دا به زموږ دپاره زیات مفید وي الحمدلله زما عزتمندو ما ویلو چې اشاعت توحید و سنت داسې یو جماعت دی چې د هغې هر یو فرد د بل فرد باندې خفه کیدونکی او په بل فرد باندې دردمن کیدونکی جماعت دی نن په یو اواز باندې په یو وینا باندې الحمدلله د مرکز عظیم کې د عظیم شان اجتماع دا د هغه تنظیم اثرات دي د دې منتظمینو ته زما سلام دی هغه منتظمینو مولانا شمس العادی صاحب الله دې هغه صحت ورکړي او الله دې د په عمر کې خیر او برکت واچوي پس قائد محترم نه د دې سړي یو هغه یو خبره ده او هغه یو کار دی او هغه صرف کار هغه د اشاعت توحیدي و سنت دی او ورسره د هغه ملګري مولانا فیاض صاحب او نور ملګري چې هغه سره هغه ملاتړ دي او ملګري دي دا اجتماع کول داسې اسانه خبره نه ده موږ او تاسو سوچ وکړو چې بدل الله کې ورکوټه اجتماع کوو نو زموږ څومره په هغې باندې څومره منډې تړلي یو ورځ اجتماع یو دا څلور ورځ اجتماع دی د میاشت نه وړاندې چې کله بونیر کې شورا وه د هغه ځای نه فیصله وشو د هغې نه پس دا ملګري اړم دی او په انتظاماتو کې دا نظم دی او دا قوت دی انشاءالله مونږ به د دې قوت سره همیشه وفاداری کوو او بې وفایي به نه کوو زما عزتمندو ما چې کوم آیات ویلی وو زه د آیات مختصر حاصل ویمه او خپل بیان ختمومه ځکه مشران نور هغه په انتظار ناست دي ای ایمان والو اتقوا الله ویریږئ د الله نه په مناسب یره باندې څنګه چې د الله د شان سره مناسب دی هغسې یره وکئ او اشاره دې خبرې ته چې ستاسو منظمه نو عقیده به یو وي او دا یو عقیده چې وي نو هغه د بیا به مقصد د ټولو یو وي او کچرې په دې کې مقاصد د جدا جدا شي هغه منظمه نه راغونډېږي او هغه منظمه نظم باندې نه برابرېږي الله دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علیه
خو